ما یې زر ځله احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي او ماله راځي واحد هتیار چې تا سره دی نن سبا چې کوم دا ایجوکیشن دی ای سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه اوس وخت د شعور نه به مورچې جوړول غواړي زما کام په کامونو کې غمې دی خو د علم پکې لږ شان کمې دی نو لږ شان نه ځیم یوت پارلیمنټ چې کومې دي هر کال چې کوم دی په ممبرشپ یې کېږي ریاست دپاره زده کړه پکار ده جی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم موجود یم کوم د دې سپیکر صاحب دی د یوت فیډرل پارلیمنټ هغې سره موجود یم ریحان بھائی لومبي خو مننه کوم د وخت راکولو د یوت فیډرل پارلیمنټ څه مقاصد دي چې زیاتره خلک په دغې باندې بالکل پوه نه دي تاسو ډېره مننه کوو وکړه خفه ده وایي په ما یې زر ځله احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي او ماله راځي تاسو دونه لرې نه مونږ ته راغلئ ستاسو یو جهان مننه زه خپل ځاني MPhil پولیټیکل ساینس سکالر یم د یوت پالیټکس کې مې 4 کاله وشو او تقریبا 3 پارلیمنټو سره د کار کولو زما تجربه ده الیکشن یې مې هم پکې کړي ګټلې مې هم دي او یوت پارلیمنټ بیسیکلي دا یو شیډو پارلیمنټ وي یعنې دا پری پالیټکس لرنینګ اکیډمي ده مونږ وایو چې سبا فیوچر دپاره یوت ځوانانو ګرومینګ وکړو ان ا وی چې هغوی کنسټرکټیو او پازیټیو پالیټکس وکړي نو الیکشن څنګه کنټیسټ کېږي پولینګ څنګه کېږي سپیچز څنګه کېږي پالیسي میکینګ څنګه کېږي ډرافټ څنګه جمع کېږي دا ټولې طریقې کار دي مونږ ورته ښایو چې سبا لکه دا پروینشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی الیکشن ته ورځي او ممبر جوړ شي دې ته اول نه د دې هر صفت دی نو دا زمونږ چې کوم دی یو بیسک ورته کې انټرو ده او اچیومنټ چې کوم د FYP دی 13 کال نو دا د چا نه پټ نه دي سوشل میډیا باندې پوره ښکاره دي فلډ اکټیویټیز کې مونږ نوښار چرسده ګلبیلا دیره سوات دې ته مختلف ځایونه لیکلي او کیمپونه هم کړي چاندې هم راغونډې کړي ولسي پاڅون شوی دی سټوډنټ یونین باندې مونږ غونډې کړي دي په باغناران په پادمیر په ټاون دې کې مونږ بلډ کیمپس کړي دي او بل هر شی داسې نور اکټیویټي یتیمخانې له مونږ تللي رمضان پیکیجز مونږ کړي دي FYP په یو کال کې الحمدلله ډېر زیات پرفارمنس دی د واحد یوت پارلیمنټ چې دی په یو کال کې 15 سیشنې کړي یوت لپاره او آینده به هم کوو ستاسو چې کوم سوال دی وایي ولس جانان که د ټول ولس جانان به شي او لږ که په خپله ځمکه ودرېدي اسمان به شي مونږ به دې ته نه ګورو چې یوت ته موقع نه میلاوي که مونږ همدکه یره همدکه بیکورډ سوچ ساتو نو بیا به یوت څنګه په مخ وړاندې راځي دکه خو بدمرغي ده که نه چې کم یوت دی هغې ته موقع نه میلاویږي او دکه پیسو ګیم دی یا چې هره څه خبر ده لحاظه زه پوره امید یم چې که چینج راځي دا د یوت نه راځي ځکه چې دا تاریخ ګواه دی یونیورسل فیکټ دی لکه د چا عمر تیر شي هغې انرژي هم ختم شوه د هغې ایموشنل هیلث فزیکل هیلث منټل هیلث هم کمزوره شو که پاور په چا کې دا په یوت کې دی نو که چینج راولي یوت به راولي خو دا پروسې لږ ټایم اخلي او دا حکمت او بصیرت غواړي ریاست دپاره زده کړه پکار ده لحاظه ایجوکیشن باندې چې موږ فوکس وکړو چې د دې د مایند جوړ شي چې سیاست کېږي څنګه په هر څه دا پیج باندې پوه شي ډېر ښه پلیټفارم دی یونګسټر به غواړي چېرې زه هم دې طرف ته راشم جی جی څنګه به جوین کوي دا یوت پارلیمنټ څنګه یوت پارلیمنټ چې کومې دي هر کال چې کوم دی په ممبرشپ یې کېږي په هر سوشل میډیا پلیټفارم باندې د دې اډورټیزمنټ چلی تاسو ګوګل فارم ډک کړئ ګوګل فارم چې کله ډک شي د دې میاشت ته بس بیا انټرویوز وي لیټر اف موټیویشن یا سټیټمنټ اف تاسو چې کوم لیکلي که هغه تاسو افیکټیو لیکلي تاسو به انټرویو ته کال کړئ انټرویو ته که تاسو کمپیټنسي ښیي تاسو به انټرویو کې کنسیډر کړئ هغې نه پس به تاسو ممبرشپ ایشو شي بیا هغې اولنۍ سیشن یې حلف برداري تاسو ته پوره لیټر پیډ ستاسو فایل ستاسو MPA کارډ هر څه میلاو شي نو دې ممبرشپ دا طریقې چې کال کې یو پیره کېږي او سوشل میډیا باندې دې اډورټیزمنټ شي لیک اف اویرنس مونږ کې ډېر زیات دی الټریسي ریټ په پښتانو کې ډېر زیات دی که نه وایي زما کام په کامونو کې غمې دی خو د علم پکې لږ شان کمې دی نو لږ شان نه ځیم چې ډېر کمې دی پکې ګوره طریقه ملکونه چې کم دي که دي پرمختګ کړی دی واحد هتیار چې تا سره دی نن سبا چې کوم دا ایجوکیشن دی ای سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه اوس وخت دی د شعور نه به مورچې جوړول غواړي اوس د ټوپک وخت نه دی د قلم وخت دی که ته ترقي کې که په ساینس کې که په ایجوکیشن کې که هر چېرته تعلیم یافته کس نه دی تعلیم یافته ملکونه چې څونه د دې تاسو لیټرسي ریټ چک کړئ چې هلته ایجوکیشن ډېر زیات دی نو لحاظه که مونږ ایجوکیشن باندې فوکس وکړو نو هغې نه پس به دا شي مخ په وړاندې ځي مسله هم دغه ده که نه چې کوم تلي دي بیسک مسله خو یو دغه ده چې د لارو کوڅو دي ولیټریټ دي کله چې د پالیسي میکینګ خبره راشي بیا دې لاړ شي بیوروکریټ ته اخو سیول دی اخو پولیټیکل نه دی نو پالیسي میکینګ دې خپله کولی نه شي نو ستا خو چې خپل عقل نشته ته خو د بل چا غلام شو که نه لحاظه ستا په وس کې خو اختیار نشته نو ځکه چې دا نننی سیسټم چې کوم فیل دی زموږ د پارلیمنټري نظام چې کوم دی دا د دې وجې فیل دی چې دې کې کنسټرکټیو پالیټکس نشته او چې کوم تلي دي هغه لا علم او لا شعوره دي نو تاسو دا خبره وکړه چې که زه رالم نو انشاءالله چې کومې وعدې ما کړي دي په یوت کې مې ما تاسو ته ویل دا کومې اکټیویټیز چې مونږ ټولو یاد کړي سوشل ورک دی پالیسي میکینګ ده لکه چې مختلف ځایونو له تلي سټوډنټ یونین باندې غونډې دي نو ما خپل پوره کوشش کړې او دغه زه په غټه سطحه باندې کول غواړم په موقع راته میلاو شي پوره امید
محدود ساتي. ډیره مهرباني. بالکل دا زمونږ ډېر زیات خوږ ملګري ریحان بنګش صاحب. کوشش مونږ هم کوو دغه ینګسټرز دغه ویل غواړو چې بالکل دې پلیټ فارم ته راشي چې چېرې سیاست کول غواړئ نه کول غواړئ دا یو بېله خبره ده، یو ځانله خبره ده. دلته کې راشي څه زده کړه وکړئ، خپل لیډران به تاسو وپېژنئ، خپل خلک به تاسو وپېژنئ، په خپل علاقه کې تاسو یو شعور پیدا کړئ. بالکل دا یو ډېر ښه پلیټ فارم دی، پکار ده چې راشي او دغه پلیټ فارم کې دی تاسو هم جوائن